बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ज़मूंग द नन्हे वीडियो टॉपिक दे वर्ब पदे वीडियो के बा वर्ब एक्सप्लेन कीगी दा प वर्ब बांदे ज़मूंगा अवलने वीडियो दा यानी पार्ट 1 दे او پر روانو ورځو کې با په ورب باندې نورې ویډیوګانې هم جوړې کی نو زما سره تر اخره پورې اوسئ او زما د یوټیوب چینل انګلیش سکلز در سره هم سبسکرایب کړئ نو راځئ چې خپل کلاس سٹارټ کړو لیټس ټاک اباوت ورب ورب تا فعل ویلی شي ورب دا د انګلیشي ژبې یو ډېر امپورټنټ پارت اف سپیچ دی له دې وجې نه په انګلیشي ګرامر کې د ورب اهمیت ډېر سیوا دی وټ از ا ورب ورب څه څیز دی نو ورب از ا ورډ that is used to show physical action mental action and state of being ورب دا یو لفظ وی و کلمه وی کوم چې مونږ له یو بدني کار شو کوي فزیکل ایکشن بدني کار یعنی هغه کار په کوم کې چې بدن جسم پکې بوډي پکې انوولف وي بل دا مونږ له ذهني کار شو کوي یعنی داسې یو کار په کوم کې چې ذهن مشغول وي انوولف وي او سټیټ اف بین یعنی حالت راته خایي جاری حالت لکه په دې مثالونو کې هی پلیز کرکټ دلته په دې مثال کې پلی دا ورب دی کوم چې بدني کار شو کوي فزیکل ایکشن ایکټیویټي شو کوي دا نیکسٹ ایگزامپل هی ریممبرز می دلته ریممبر دا ورب دی کوم چې منټل ایکشن شو کوي او هی از ا ډاکټر دلته چې کوم دا از دی دا ورب دی کوم چې جاری حالت شو کوي نو verb is a word that is used to show physical action mental action and state of being یعنی هغه کارونه کوم چې بدني کېږي ذهني کېږي او حالت شو کوي د دې دپاره چې کوم لفظ استعمالیږي کوم لفظ یې شو کوي هغې ته ورب ویلی شي verb can be one word or more than one words ورب دا یو لفظ هم کېدی شي او د یو نه زیات هم کېدی شي لکه په دې مثالونو کې هی کلینز د روم دلته کلینز دا زموږ سره ورب دی او دا په شمیره کې یو دی یعنی په تعداد کې یو دی نیکسٹ ایگزامپل هی از کلینینګ د روم دلته زموږ سره چې کوم ورب دی هغه دی از کلینینګ نو دلته چې کوم دی ورب دا د یو نه زیات شو یا دا نیکسٹ ایگزامپل هی هیز بین کلینینګ د روم سنس مورنینګ دلته زموږ سره هیز بین کلینینګ دا وربز دی کوم چې په شمیره کې د یو نه زیات دي نو ورب دا یو هم کېدی شي او د یو نه زیات هم کېدی شي ورب دا په دوو لویو کټګرو کې ډیوایډ شوی دی یعنی تقسیم شوی دی یو وی فاینیټ ورب او بل وی نون فاینیټ ورب په فاینیټ ورب کې زموږ سره چې کوم ورب دی هغه دی پرنسپل ورب او بیا لینکینګ ورب او بیا اگزلری ورب او په نون فاینیټ کې زموږ سره چې کوم ورب دی په هغې کې دی انفینیټیو ورب جرنډ ورب او پارټیسپل ورب په دې طریقه ورب په دې کټګورو باندې تقسیم شوی دی د دې نه علاوه بیا زموږ سره د ورب نور قسمونه هم دي لکه ریګولر ورب ایریګولر ورب ټرانزیټیو انټرانزیټیو ورب کازیټیو سټیټیو ایټسټرا پر روانو اونو کې با په دې باندې هم ویډیوګانې جوړیږي اوس راځي چې وګورو چې د فاینیټ او نون فاینیټ دا کوم ورب دی finite verb a finite verb is a verb that changes its form according to the tense of a sentence the number and subject of the sentence it is the main verb of a sentence or clause
فاینیټ ورب دا هغه ورب وي کوم چې په فقره کې په سنټنس کې خپل فوم خپل شکل د ټینس د بدلیدو سره بدلوي یا یې د سبجیکټ د نمبر سره بدلوي. او نون فاینیټ ورب دا هغه ورب دی the verb that is not affected by the number or subject of a sentence and the tense of a sentence is called non-finite verb. It acts as a noun, adjective and adverb. او non-finite verb دا هغه verb وي کوم چې خپل فوم خپل شکل د tense سره نه چینج کوي، یعنی په هر tense کې دی په هماغه یو فوم کې په هماغه یو شکل کې وي. او دا فنکشن د دوی کار په سنټنس کې کله ناون وي، کله ادجیکټیو وي او کله ایڈورب وي، یعنی د ورب په شانتي وي خو د ورب فنکشن نه ورکوي بلکې ناون ادجیکټیو او د ایڈورب فنکشن ورکوي. لکه اوس په دې مثالونو کې I like playing cricket. دلته په دې فقره کې زموږ سره لایک دا مین ورب دی او پلینګ چې کوم دی دا زموږ سره نون فاینیټ دی او کرکټ دا اوبجیکټ دی. I like playing cricket. He likes playing cricket. دلته د لایکس چې کوم دی دا مین ورب دی او د خپل فوم چینج کړو د سبجیکټ د نمبر په مطابق. خو پلینګ دا دلته نون فاینیټ ورب دی او دا هم په هغه شکل کې دی کوم چې په دې اولنی شکل کې دی. هم دغه چې کله چې ټینس چینج کیږي لکه اوس په دې اگزامپل کې هی لایکډ پلینګ کرکټ دلته هم اوس مین ورب لایک چینج شو خو پلینګ دا اوس هم په خپل فوم کې دی. نون فاینیټ ورب دا چینج کیږي اکورډینګ ټو ټینس اکورډینګ ټو نمبر اف سبجیکټ، خو نون فاینیټ ورب چې کوم دی دا نه چینج کیږي، دا همیشه په مغه خپل حالت کې وي لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کې وکړه. راځي چې اوس د فاینایټ ورب چې کوم فرست قسم دی یعنی پرنسپل ورب چې هغه وګورو. پرنسپل ورب لا لیکزیکل ورب یا مین ورب هم ویلی شي او دا هغه ورب وي کوم چې یوز کیږي د څه دپاره د ایکشن د ښودلو دپاره، یعنی پرنسپل ورب لا لیکزیکل ورب یا مین ورب هم ویلی شي is used to show action. It function as a main verb of the sentence or class. Principal verb دا مونږ لا ایکشن شو کوي او دا په فقره یا په کلوز کې مین ورب وی. لکه په دې مثالونو کې he plays cricket. دلته زموږ سره چې کوم دا پلی دی دا مین ورب دی او دا ایکشن شو کوي، نو دا زموږ سره پرنسپل ورب دی. یا نیکسٹ ایگزامپل شي کوکس رایس. هیر ان دس ایگزامپل کوک دا زموږ سره مین ورب دی یعنی پرنسپل ورب دی، لیکزیکل ورب ورته هم ویلی شي ځکه چې دا ایکشن شو کوي. یا نیکسٹ ایگزامپل دی کلین د روم. هیر ان دس ایگزامپل کلین از پرنسپل ورب ځکه چې دا ایکشن شو کوي. دا و زمونږه نننی ویډیو په ورب باندې او دا پارت 1 و. په پارت 2 او په پارت 3 او په پارت 4 کې به د ورب چې کوم نور قسمونه دي دا به په تفصیل سره ایکسپلین کیږي. نو زه امید لرم چې دا ویډیو به د ستاسو خوښه شوي او د ورب په باره کې چې کوم د ستاسو کنفیوژن وي هغه به څه ختم شوي وي. زما د یوټیوب چینل انګلیش سکلز در سره سبسکرایب کړئ. مننه. تھینک یو.